چې یو کس رالګي او خپله ګوډۍ ژوندۍ خاورو ته کوزوي. چا راته کلیپ هم راولېږلو، یقینا ما نه ماښام روټۍ خوړلې نه مې نن ناشته ماشته کړې. ماړه نه کېږي. په نوښار کې چا لور وی ژوندۍ ښخه کړې. ما ورته هلکه خوب به دې کتلی؟ دا خو 1500 کاله مخکې واقعات دي. تېر شوي هغه جهالت تیارې ورکې شوي دي، هغه جهالت جنازه وتې ده. نه 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 وایي اوس دا واقع شوې ده. ما الله اکبر. پرونی ماښامې واقع ده، زه خبر شوم دا به چېرته مخکې شوي. شیخ صاحب تاسو به هم خبر یې، حالات دې ته ورسېده چې 2025 په دې دور کې هم خلک لوڼې ښخوي. حالانکې هغه دور کې ښخېدې او په هغې کې د یو صحابي چې بیا وروسته مسلمان شوی، هغه واقع به هم ستاسو مخې ته چې دومره سخت جهالت احادیث مبارک ما کتو چې وایي د لاندې نه به راته وایي دې ګوډۍ داسې اواز هم کو بابا دا ته څه کوي. ما به ورته چې ودرېږه ودرېږه. وایي زه ورو لګیا وم، وایي ما دا لورکۍ پټوله دی، وایي بابا ته څه کوي؟ وایي ما به پټوله. نبي علیه السلام ته وایي ما به معاف کړي الله. نبی علیه السلام ته تا اسلام راوړی، تا ایمان راوړی دی، او ضابطه ده چې کله اسلام او ایمان سړی راوړي نو تیر هر څه شي ختم شي. بهرحال محوې دا واقعات دا دفن شوي دي، خو چې بیا داسې واقع واورو ګوډۍ چې نبي علیه السلام ورته دومره لوی عزت ورکړو. زما دا مشران ناست دوی به تایید وکړي. د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه به بغیر ناشته کوله به مولانا، ای زما علماء کرامو، ای زما اولیاء کرامو کوله به. محمد رسول الله به خپلې لورکۍ ته په استقبال کې ودرېدلو. وایي زما ګوډۍ په ګیټ باندې راننوتله. نن د امت مسلمه هغه تیرو طرف ته روان دي چې په پښتون بیلټ کې په پښتنه سیمه باندې دومره خطرناک او ګټیا حرکت کېږي چې یو کس رالګي او خپله ګوډۍ ژوندۍ خاورو ته کوزوي. ربناتو دا مدرسې هم دې دپاره سټارټ کړي دي چې په تورسرو کې هم رڼا راشي. تورسرو کې سره شي رڼا راشي. زه هغه ترتیب ته نه ځم چې پته نه لګي. زه خو دې ذهن کې هم دا به انسان نه چې د ورکوزوله نه، دا به څنګه ماحول چې دا ژوندۍ لور د ښکته کوزوله او خاورې پرې وراړېلې. بهرحال الله رب العزت دې معافي وکړي نو خپلې تورسرې مدرسو ته ورکړي. دا ګوره ډېر سخت څیز دی. سبا به دغه شان حالات مخې ته راځي او روان هم دي کور کې چې لور پیدا شي موږ پې څه کوو؟ هلکه عظمته په مدرسه کې دا شعور هم چلوه. دا الله رب العزت جوړوي، دا الله پیدا کوي. او که د قرآن دروازه م وټکوله نو د لور د پیدایش دپاره د پیدایش لفظ هم الله نه راوړي. یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور. الله رب العزت وی زه چاته وغواړم لور ورته تحفه کم، زه چاته وغواړم زوی ورته تحفه کم. یاد ساتئ دلته د ګفت لفظ الله رب العزت راوړی دی. دلته د لور دپاره د تحفې لفظ استعمال کړی دی. ای زما د جهانګیري پښتنو، ای د خیبر پښتنو، تاسو د لور مقام څه معلوم دی؟ الله رب العزت اوچته کړی ده. محبوب خدا ورته لوی عزت ورکړی دی. دا عزت به دا لوی مقام به مدرسو کې پیژاندې کېږي. دا به هم به دې دیني حلقو کې پیژاندې کېږي. دا به هم د دې مشرانو نه موږ زده کوو. دا رڼا به تا ته هم به دې مدرسو کې میلاویږي. ای د جهانګیري پښتنو زما دا خبره واورئ، میاشت ونیمه پاتې ده. درخواست کوم درته، منت کومه، څومره بچیم چې دي که هغه نارینه دي زامن دي که هغه لوڼې دي مدرسو ته یې ورکړئ چې د دین رڼا به پکې راشي، چې الله ورته د قرآن رڼا ورکړي. انشاءالله بیا به څوک لورو خاورو ته نه سپاري. او که زه پکې یو بل څیز ور واچوم، هلکا هلکا د زړې پګړۍ خاونده، هلکا هلکا چې دا یې خو ځمکې ته جسمي لحاظ سره کوزه کړې ده، خو که مونږ باطني لحاظ ته وګورو نو ګوره هر یو سړي خپله لور خاورو ته سپارلې ده. هغه مقام ورته میلاو دی، میلاو دی لور ته هغه مقام میلاو دی. علماء کرامو کم چې ورته الله او رسول الله ورکړی نه دی میلاو. نو دا باطني خښول دي. دا څه دي؟ یو ظاهري خښول، یو باطني خښولي.
نو د خپل نونی د باتی نیخه خولو نه مونږ سکو بچ کو سیکو د خپل اولاد بچ کو د یو حدیث مفهوم دی یو مور او پلار به ډېر صدقات کړي وي ډېرې مدرسې به جوړې کړي وي د الله فنیز به هغه په 1 نمبر راغلی د به خپل ژوند دین ته وقف کړی اغستی به جهنم ته وي دی به وایي چغې کې هر شته او رب کریمه ما خپل ژوند دین ته وقف کړو فرشتو جهنم ته خوشي کړي وو څه چل دی فرشتو ته به طالبان الله رب العزت وایي او فرشتو تاسو د مور او پلار جهنم ته ولې خوشي کړي دي دوی خو ټول عمر زما په قال الله او قال الرسول کې تیر کړي دي فرشتې به ورته وایي او ربا تا راته فرمایلو چې ځان له په 1 نمبر وي خو چې کله بچي فاسقان وي مجرمان وي دغه مور او پلار د دې بچو د نافرمانۍ د وجې نه جهنم ته ګزار کړي نو بچی مدرسو ته ورکړي دې مدرسه کې خو اوس ما چې اسکو نو ډېره وړه ده پښتنه د دې مدرسې فکر هم وکړي چې بیا پروګرام په مدرسه کې دن نه ښه لویه دستاربندي فکر به کوو که نه خبرې پسې خبر به اوږدېږي او زه یې راغونډوم د دې مدرسې سبق کلک ودرېږو که نه تعاون به ورسره کوو که نه رغبه به ورکوو که نه ورکوو به که نه چې خاموش